وما ذبح علی النصب او هغه څاروي چې هغه حلال کړی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو په اردو کې لایک کې شیر کې د الله د رضا دپاره. علی النصب درگاهونو باندې یا علی النصب په نوم د بوتانو. دا صورت میده آیات نمبر 1 نواله تر 3 پورې د قرآن ترجمه پښتو اردو کې د الله د رضا دپاره لایک کا. اوس لایک کا بیا به تا نه هیر شي او شیر هم کوي چې ټولو مسلمانانو ته د ترجمه ورسي. وان تستقسموا بالازلام او دا هم حرام دي چې پال اخلی فال. نن په دې درس کې به تاسو ته دا ښیي چې کم څاروی حلال دی او د هغه څه نشاني ده. هر هغه شی یعنی هغه که څاروی کاغه غلی او کاغه پراټي او کبل شي یا روپۍ. وما او هغه شی حرام دی اوهلا چې اواز پیو شو لغیر الله به د پاره د غیر الله. او بل تاسو ته دا ښیي چې دا 3 نمبر آیات د صورت مایدې چې کله نازل شو نو دا کم ځای کې نازل شو او دا چې نازل شو نو کافران وی چې دا که چېرې په موږ نازل شوی موږ به ډېر خوشحالېدو. نو دا ولې دا چې نازل شو نو ډېر صحابه زیات خوشحاله شو خو چې کوم پړه او ډېر زیات پوه صحابه نو هغوی وجړل. دا خبرې به هم تاسو ته کوي چې دی ولې جړل. نو او دا آخري مکمل د آخري آیات دی یعنی دین په دې باندې مکمل شو. دا پوره بیان تاسو ته مخې ته کوي او قرآن تر آخره پورې دا درس ګورئ. او هغه شی حرام دی چې باغی आवाज وشو چې دا شی د پلانی بابا یا د پلانی سړی غیر الله هر چاته ویل کېږي یعنی د الله نه سوا چې هر څوک یو سړی د غیر الله منښت کوي او مقصد یې دی چې دا غیر الله دے حاجت روا هم دے مشکل کشا هم دے مافوق الاسباب متصرف هم دے زما کار جوړول هم شي کول هم شي نو زکه دا پلانې شی د پنوم ورکوم دے به زما کار جوړ کی. وما اوهل لغیر الله به دا کم شی چې دے ورکی نو دا هم حرام شو. هاګه یو سړی د اولیاء منخ کوي د بزرگانو په نوم یو شی ورکوي خو هغې حاجت روا نه ګڼي مشکل کشای نه ګڼي کارساز نه ګڼي او د هغې د ایصال ثواب دپاره کوي چې د دې شي ثواب دی الله هغې ته ورسوي نو بیا دا شی حلال دی روا دی هر څوک یې خوړی شي. زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د چینلو په دواړو کې صرف د قرآن درس او د علماو بیانات دا فالو کوئ او لایک کوئ او شیر کوئ سبسکرایب کوئ د الله د رضا دپاره. انشاءالله زمونږ یوې ورځې درس که تا واورېدو نو بیا به همیشه دپاره زمونږ درس اورې مزه به دله راکوي. چاله چې خوب نه ورشي زمونږ دا درس ته ولګوي انشاءالله خوب بول ورشي. د چا په مال کې برکت نه زمونږ دا درس ته په خپل کور کې ولګوي انشاءالله مال کې به الله برکت واچوي. په کور کې پس کې لړایونه جګړې شر شدتي نو زمونږ دا درس ته خپل کور کې ولګوي الله پاک په لړایونه جګړې ختم کړي الله به ترې راضي شي او انشاءالله د هغې به زندګي د نبي په طریقه شي او د الله د حکمونو مطابق پشي او ایمان به زیات شي یقین به زیات شي انشاءالله. اوس د دې ځای نه درس شروع شو او اخره پورې ګورئ او دا شیر هم کوي خو لایک یې ضرور کوي. لایک کوي نه شو څوک د دې ځای نه اوسو دا صورت میده 1 نواله تر 3 پورې صحیح ده اخره پورې الله هم خوشحاله کا دا اخره پورې وګورئ پوره ترجمه وګورئ. الا ما یتلا علیکم مگر هغه روان دي حلال نه دي چې لوستل کېږي به تاسو ته غیر محل الصید وانتم حرم شی نه حلالونکي ښکار لره داسې حال کې چې تاسو احرام تړلی. یقینا الله حکم کوي فیصله کوي د هغې چې هغه وغواړي. اے مومنانو
بی عزتی مکوي د نخو د دین د الله او نه د میاشتو عزتمندو او نه د قربانۍ او نه د هغه سارو چې غاړو ته یې امیلوي نښوي ولا آمین البیت الحرام او بی عزتی مکوي د قصد کوونکي راتلونکي بیت الله ته لټي فضل د الله او رضا منتیا د الله او کله چې حلال شي احرام کلاو کوي پرانځي فاستقادو نو بیا ښکار روا دی باعث نکی تاسو لرا دشمنی بغض د یو قوم دا چې بند کړي وای تاسو بیت الله نه تاسو زیاتهونه کوي وتعاونوا علی البر والتقوى لاس کوي یو بل سره پکولو د نیکي لاس کوي یو بل سره په خورولو د توحید والتقوى او سنت او لاس مکوي په خورولو د شرک او د بدعات واتقوا الله ان الله شدید العقاب او یریږي د الله نه یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی هغه چاله را چې خلاف کوي دی الا ما یتلا علیکم اوس د دې تفسیر بیانې حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم دا حرام دي الميتة مردارا والدم او وینا ولحم الخنزير او غوخه د خنزير وما اهل لغير الله به دې کې درې تفسیر دي مخکې بیانو والمنخنقه هغه ساروي چې هغه خفیا شي والموقوذة او هغه ساروي چې هغه او وهل شي او زخمی شي او بیا مردار شي والمتردیه هغه چې ورغړي د غرنا یا کوی ته ورغړي والنطیحه هغه ساروي چې هغه سری شي بل ساروي خر سره وي او د سری شو زخمی شو او بیا مړ شو وما اکل السبع او هغه چې درندگان اغي اخري وما ذبح على النسب او هغه ساروي چې هغه حلال کړي شي على النسب درگاهونو باندې یا على النسب پنوم د بوتانو وان تستقسموا بالازلام او داوم حرام دي چې پال اخلي فال او د یو بل قسمت معلومه په غشو وشتو باندې ذالکم فسق دا ناروا دي حرمت علیکم المیتۃ حرام دی پتاسو مردارے والدم او وینا بیدن کی ولحم الخنزیر وخد خنزیر خنزیر خو نجس العین دے د دې هر څه حرام دي وغوخه ذکر اوړه سارو کی اصل مقصد خوراک د غوخه دی غنی نور خو ټول خنزیر حرام دی حرام کړی شوی دی پتا سو مردار او بنا بيدون کی او غوخه د خنزیر وما او هغا ساروی او هلا چې حلال کړي شو لغیر الله د پارا د غیر الله به دا د علا بمانا یا ما عام دی وما او حرام دی هر هغه شی
هر هغه شی یعنی هغه څاروي کاغه غلۍ او کاغه پراټھی او قبل شي یا روپۍ وما او هغه شی حرام دی او هلا چې आवाज پیوشو لغیر الله به د پاره د غیر الله لغیر الله اي لتعظیم غیر الله لتقرب غیر الله یا درېم معنا وما او هغه کلمه هغه کلام هغه خبره حرام ده چې اوچته شوا د پاره د تقرب د غیر الله او هلا دا د احلال نه دی او سپوږمۍ ته هم هلال وي رؤیت هلال کمیټي هلال وي سپوږمۍ ته هر سړی چغه کې چې هغه د سپوږمۍ دې ته وي هلال او هلا دا مشرکانو با د یو بل قسمت معلومو فال به اچو مردار حرام دی بیجانی به وینه حرام ده چې د یو بل خوري حرام ده باغی به لیکلی شی حرام دی چې باغی لا تفعل شو یا به لیکلی لکه دا شی د پلانی بابا چې چا به پرچی راوا یا د پلانی سړی غیر الله هر چاته ویل کېږي یعنی د الله نه سوا چې هر څوک یو سړی د غیر الله منښت کوي او مقصد دی چې دا غیر الله دے حاجت روا هم دے مشکل کشا هم دے مافوق الاسباب متصرف هم دے زما کار جوړول هم شي کول هم شي نو زکه دا پلانې شی د پنوم ورکوم دے به زما کار جوړ کی وما اوهل لغیر الله به دا کم شی چې دے ورکی نو دا هم حرام شو ها که یو سړی د اولیاء منخ کوي د بزرګانو په نوم یو شی ورګي خو هغه حاجت روا نه غني مشکل کشای نه غني کارساز نه غني او داغي د ایصال ثواب د باره کې چې د دې شی ثواب دی الله غي ته ورسي نو بیا دا شی حلال دی روا دی هر څوک کې خوري شي دغه فرق پکار دی وما اوهل لغیر الله به او هغه ساروي چې ذبح کړي شو حلال کړي شو د پارا د تقرب د غیر الله یا هغه شی چې د خوراکي आवाज پیو شو چې دا شی د غیر الله په نوم دی وما یا هغه کلمه هغه خبره هغه आवाज چې اوچت کړي شو د پارا د غیر الله نو دغه خبره هم حرام ده والمنخنقه او هغه ساروي هغه ډنګر چې خپیا شو یو شي کې اون خطه مرای خپیا شو او سات یو خطه مردار شو لاړ نو دې حرام دی والموقوذه یو ساروي یو ډنګر چا په لختي وو په لوړو وو یای په دزو کو یای په چاړو وو یا یو شي سره ولګي اکسیډنټ یو شو موټر سایکل سره گاډي سره ولګي دا زخمی شو او مړ شو دته وی موقوزه نو دا هم مردار شو والمتردیه هغه چې اور غړي د برینا د غرن اور غخته یا لاندې کوي ته اور غخته والنتیحه هغه ساروي ډنګر چې سری کړي شو بل ساروي بخکر وو او دې سری شو نو دې هم څه دې هم حرام شو وما اکل السبع او هغه ډنګر چې خوړل لیوګانو السبع لیوګان درندگان الا ما ذکیتم مگر ما سوا د هغه چې تاسو حلال ک په طریقې د شری سارویلا مردار شوی نو چې تول اورسیدي او تا چاړه بیراخ کلا بسم الله الله اکبر نو دې اوس حلال دی روا دی حرام نه دی وما ذبح علی النصب او هغه چې حلال کړي شو پنوم د بوتانو
نصب د ناسب جمع ده. وما اهل لغیر الله به او وما ذبح على النصب دې دواړو کې فرق دی. د بابا په نوم یو شی حلال کړی شو او مقصد دی چې دې زما کار جوړی کولې شي دی، نو بیا دا شی مردار شو، حرام شو. وان تستقسموا بالازلام او حرام دی قسمتونه مالول په وشتو د غشو. ازلام د ظلم جمع ده، غشي او تیر ته وي. مشرکانو با د یو بل قسمت معلومو، فال به اچو، درې څلور پرچانی به ولیکلی او شي ته به وغورځولي، هغې به یې لیکلي افعل، یا به یې لیکلي لا تفعل، یا به یې لیکلي لک النصف لک الربع. نو چې چا به پرچي راواغسته نو هغې کې به چې کوم شی لیکلی نو بس په هغې به یقین کوو چې دا به کېږي، دا به کوو. که پرچي کې به لیکلي چې افعل دا کار وکړه، دې سره نکاح وکړه نو بیا به یې نکاح کوو، دکان واچوه نو وا به یې چوو، دا کار شروع کړه نو بیا به یې کوو. او چې پرچي کې به راغی چې لا تفعل مه کوه نو بیا به یې کار نه کوو. وان تستقسموا بالازلام او حرام دی قسمت معلومول د یو بل په غشو سره. ذالکم فسق دا کار ستاسو ناروا دی، فسق دی. او که فسق کامل درجه کې نو بیا دنه کفر مراد دی. الیوم یئس الذین کفروا، نن ورځ نا امید شو کافران من دینکم دستاسو دیننا. کافر لا پدی تم ناستو چې تاسو به نن واپس کېږئ، نن واپس کېږئ، دا زور دین ته به بیا راځئ، نوی به پرېږدئ. خو چې کله تاسو پاخه شوئ نو بیا هغې مایوسه شو. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، نن ورځ مایوسه شو، نا امیده شو کافر دستاسو دیننا. فلا تخشوهم، نو مه یریږئ د دینا، واخشوني الله وی ویریږئ زمانا. الیوم نن ورځ اکملت لکم ما مکمل که تاسو لرا، پورا که تاسو لرا، دینکم دین ستاسو. دا آیت چې کله راغی نو صحابه ډېر زیات خوشحاله شو چې دین الله پوره کو. لیکن چې کوم کبار صحابه و لکه حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی الله عنهما، هغوی په ژړا شو. د دې آیت د راتلو نه یو اتیا ورځې پس نبی علیہ السلام وفات شو. نو دا آیت چې کله راغی نو دا هوښیار او مشران صحابه پوه شو چې اوس خو دین مکمل شو، نو الله به خپل پیغمبر واپس واخلي. نو هغې ځکه په ژړا شو. او دا آیت چې کله راغی نو یهودیان راغلل حضرت عمر خواته چې ستاسو قرآن کې الله یو آیت را لېږلی دی، که دا آیت چېرته به مونږ را نازل شوی وی نو مونږ خو به دغه ورځ د اختر روز ګڼله. حضرت عمر ولا جواب ورکړ چې ما ته ښه معلومه ده دا آیت چې په کومه ورځ راغلی او په کوم وخت راغلی او کوم ځای راغلی نو هر څه نه خبرې. عرفات میدان کې راغلی دی، د جمعې ورځ وه او د عرفې ورځ وه. جمعه هم وه، جمعه هم اختر دی، عرفه هم اختر دی او میدان د عرفات دی. یعنې دا خو هسې هم زموږ دپاره اختر ورځ وه. اکمال د دین او اتمام د نعمت. الله وی ما تاسو له دین مکمل که یعنی پوره می که، اوس دا دین منسوخ کېدی نشي. لکه مخکې ادیان راغلی و، یهودیت راغلی دی، عیسایت راغلی دی، نور ادیان راغلی و خو هغه منسوخ شو. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما ستاسو دین مکمل که، پوره می که، دا به منسوخ کوم نه. یا اکمال نه مراد دا دی چې دین مکمل شو، قرآن او سنت پوره دی، دا پوره دین دی. قرآن او سنت دا پوره دین دی، بل څه ته حاجت نشته. اکمال د دین یعنی د دین افعال او اعمال دا پوره دی. لکه مونځ پوره دی، روزه پوره ده، حج پوره دی، زکات پوره دی، دې ته وایي اکمال د دین. او اتممت علیکم نعمتی، د هغې کیفیات د هغې طریقه هم مکمل ده. مونځ رکعت څو دي، کوي به یې څنګه، د مونځ کول فرض دی، طریقه یې دا ده.
روزه فرض ده طریقه دا ده، حج فرض دی طریقه دا ده، دعا کول دی او طریقه دا ده. یعنی هر فعل هر عمل الله اوخو او طریقه ور سره مخولا. افعال او اعمال دي ته وی اکمال د دین او کیفیات او طریقه دي ته وی اتمام د نعمت. دواړه الله ذکر کړو. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ ما پوره کړو تاسو لرا دین تاسو. واتممت علیکم نعمتي، او مکمل میک پوره میک پتا سو نعمت خپل. ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما خوښ تاسو لرا اسلام دین. فمن استر، نو څوک چې لاچار شو مجبور شو، فی مخمصة په سخت لوګه کې. دا هر څه چې کوم بیان شو دا حرام دي، خوراکي منع دی. ها که یو سړی مجبور شو بل شي نه مومي، فمن استر، نو څوک چې مجبور شو لاچار شو، فی مخمصة په سخت لوګه کې، غیر متجانف لاثم، مایل کېدون کې نه طرف ته ګناه تا. نو بیا دا شیزونه خوړی شي، غوښه د خنزیر خوړی شي، یا دا نور چې کوم حرام شیزونه ذکر شو د دې خوراک مجبورۍ کې بیا روا او جایز دی. فإن الله غفور رحیم، یقینا اللہ بخون کے دے مہربان. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے. اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ، اللہ خوش رکھے.